الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر يوم من شعبان وقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريدا وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير وأدى فريدة كان كمن أدى 70 فريدة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فمن أفطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت بالقاع أعظمه طاب من طيبهن القاع والأكمين نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا زما قابل قدر معزز سامعین و حضرات میاشت د رمضان المبارک پټولو میاشتو کې هغه عظیم القدر ده چې د دې شپې او د ورځو د برکت د وجنا رب کائنات ټول صحیفې او ټول کتابونه چې په انبیاء علیهم السلام نازلول نو دای د رمضان په میاشت کې نازل کړي د دې میاشتې په د رمضان 3 ورځې تېرې شوې وي چې ابراهیم علیه السلام باندې صحیفې نازلې شوې او د موسی علیه السلام تورات دا نزول د دې چې کېږي په روایت د ابوذر غفاري باندې فی 6 لیال مدوینہ من شهر رمضان د دې میاشتې شپږ شپې چې تېرې شوې نو تورات الله رب الجلال حضرت موسی علیہ السلام باندې نازل کوي وانزل
زبور داود علیہ السلام فی 18 لیلة مضت من شهر رمضان. او عیسی علیہ السلام داود علیہ السلام باندې چې زبور شریف نازل شوی او دا د رمضان د میاشتې 18 ورځ وانزل انجیل عیسی علیہ السلام فی 13 لیلة مضت من شهر رمضان. او عیسی علیہ السلام ته انجیل شریف د رمضان شریف په 13 ورځ باندې ورکړل شوی. وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان. او قرآن عظیم شان رسول الله مبارک ته د رمضان شریف په 24 باندې ورکړل شوی. نزول د قرآن عظیم شان مختلف طریقې دي. یو هغه نزول دی چې د لوح محفوظنا اول اسمان بیت العزت تا قرآن عظیم شان نازل شوی دی. دا د لکونو زرګونو فرشتو په جلوس کې د حضرت جبرائیل علیہ السلام په مشرۍ باندې د لوح محفوظنا دا تمام قرآن په یو دفعه باندې اول اسمان بیت العزت د بیت الله شریف په محاذات برابر د فرشتو د عبادت یو کور دی. په اول اسمان کې بیت العزت ورته وي او په اوم اسمان کې بل کور دی هغې ته بیت المعمور ویلی شي. دا د الله تعالی د فرشتګانو عبادت خانې دي. هغه برابرۍ او محاذات باندې بیت الله شریف دی. دا د انسانانو دپاره الله تعالی چې د عبادت یو مرکز او قبله ګرځولې ده. نو دغه بیت الله شریف په برابرۍ اول اسمان کې بیت العزت راشي، بیا مخامخ وم اسمان کې په دغه برابرۍ باندې بیت المعمور راشي، بیا په هغه محاذات باندې بیا عرش راځي، په هغه محاذات باندې عرش راځي. نو دا اول اسمان ته دا په 28 د رمضان باندې راوړل شوی. آغاز او بدء د وحی چې پر رسول الله مبارک باندې کېدا نو دا 30 د رمضان، او باقی چې بیا ټول قرآن کریم نازل شوی دی نو دا د رمضان نه بهرم نازل دی، او ټیم په ټیم چې څومره ضرورت موافق الله تعالی دا نازل کړی دی. د دې نزول دنیا ته په 30 کالو کې شوی دی، او د دې نزول د لوح محفوظ نه اول اسمان بیت العزت ته په یوه شپه باندې شوی دی. دا بهترینه میاش د راتلو سره چې یوه شپه ورته پاتې وه، رحمت للعالمین صحابه کرام په مسجد نبوي شریف کې راجمع کړل. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دغه تقریر او دغه خطبه ناقل او راوی دی چې د رمضان شریف نه یو ورځ وړاندې رسول الله مبارک صحابه ته د دې میاشتې څه فضایل ښودلي او د دې میاشت متعلق څه فرمایلي وو. هغه خطبه د زده کړې ده. الله تعالی دوی ته ذهنونه ورکړي وو. الله تعالی د نبی علیہ السلام د دین نه د نقل لپاره دی ذریعه ګرځولې وي. ګینې دا ډېره ګرانه خبر ده چې مقرر او بیان کوونکی دی په منبر خبرې وکړي او لاس اورېدونکی دی ټول یادې کړي. ډېره ګرانه خبره ده، خو د الله قدرت لکه څنګه چې د قرآن کریم دا زده کړه دا داسې نه ده شوې لکه دا اوس چې استادانو او شاګردانو په منځ کې کومه طریقه رایجه ده. اوس خو شاګرد ناست وي قرآن کریم منځ کې پروت وي، استاد یې ورته ښایي او هر آیت ورته وایي او شاګرد یې یادوي. بیا قرآن کریم خر کې نیولي او جومات کې ورته ناست دي او د ورځې هم لګیایي د شپې هم لګیایي. داسې خو نه وه. جبرائیل علیہ السلام براغی یو رکو دو رکو یو صورت لگ زیاد څومره به چې ضرورت و صرف تلاوت به یې که رسول الله مبارک. اوس الله تعالی محمد مصطفی ته څومره ذهن ورکړي وو د خدای شانو چې هغه ترې نه غلطېده، هغه ټول به په یو اورېدو د کینچ که او زده به یې که، او دا قرآن کریم به الله تعالی د ده په دې زړه کې نقش که، بس هغې کې به بیا غلطي نه راتله.
خو په ده به بوج و ډېر زیات، ډېر تکلیف او بوج به و. بوج ځکه و چې دا خو د الله تعالی یو پیغام دی، که دې کې یو ټکی ما نه یاد وځي، ما نه پاتې شي، دا زه امت ته ونه رسوم، زما رسالت به تمام نه شي، دا یې به ما نه حسابي کېږي. دا بوج او دا غم به د سره ډېر زیات و. نو چې کله به جبرائیل علیه السلام دا تلاوت شروع کړه، نو د مبارک به هم ورسره شونډې خوځولې، ده به هم شونډې خوځولې. نو الله تعالی ورته آیتونه نازل کړل چې کله جبرائیل علیه السلام تا ته تلاوت کوي نو ته خاموش شه دغه وخت کې، او دا قرآن کریم ستا په زړه کې مونږ په خپل قدرت باندې نقش کوو، دا غم ته مه کوو دا به ما نه یاده وځي. بیا به ده ورته غوږ نیولی و. داسې وخت به م راغی، د وحی مختلف شکلونه و. بی عایشه رضی الله عنها پوښتنه ترېنه کوي تاسو ته دا وحی په څه شکل باندې راتله؟ وایي داسې وخت به راغی د دې غویانو په دې غاړه کې چې کم ګونګري شان چې مونږ او تاسې اچو اشرنګېږي، آواز کوي. ای آواز مو اورېدلی دی؟ نو رسول الله مبارک فرمایي وي ما به داسې آواز اورېدو، داسې آواز به مې اورېدو، او دا د وحی په نزول کې سخته وحی دغه وه چې په ما به کېده. نو علما دلته شرحه کوي چې دا څنګه سخته وه. سخته ځکه وه چې د داسې آواز نه معنا اوچتول، الفاظ اوچتول، دین زده کول، دا ډېر سخت کار دی. نو په داسې شکل آوازونه به راتله. او څوک وایي چې دا هغه فرشتې به چې را روانې وي او جبرائیل علیه السلام به دې ځمکې ته کوزېده، د ده د دې وزرو نه به یو شرنګار او آواز پورته شه. هغه آواز رسول الله مبارک حکایت کړی دی چې داسې آواز به زما په غوږونو باندې راغی. د الله قدرت او الله یعلم حیث یجعل رسالته، الله عالم دی او علم لري چې دا خپل رسالت او نبوت کوم ځای وضع کوي، هغه ځای پیژني، منصب پیژني. نو لکه څنګه چې رسول الله مبارک دغه زده کړه د قرآن کریم د جبرائیل علیه السلام نه د الله په قدرت باندې د په زړه کې نقش، نو صحابه هم دا دین داسې زده کړی دی. داسې نه دي شوي چې 8 بجې مبارک راوتلی دی او تر 12 بجو یې درس کړی دی او د مدرسې شکل جوړ شوی، داسې نه دی. خو بهر راغلی دی، کور کې وحی نازله ده، محراب مونځ شوی دی، مانځه نه بعد احکام بیان کړي، صحابه اورېدلي دي، هغې نه دین جوړ شوی دی، هغه زده شوي دي. دا زده کړه د دوی د الله قدرت چې د دوی په دې ذهنونو کې نقش کړي. او انسان چې څومره پاک وي د ګناه نه، نو حافظه ډېره تیزه وي. امام شافعي رحمه الله خپل استاد وکیع صاحب ته وایي چې ما د حافظې د کمزورۍ نه یریږم، څه چلو کم چې حافظه مې قوي شي. نو د ده استاد وکیع نومیږي او دی شاعر دی، په شعر کې ورته وایي شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني على ترك المعاصي. وکیع ته مې وویل خپل استاد ته چې زما حافظې د کمزورۍ نه یریږم، نو ما ته یې امر وکړه چې ګناه مه کوه. فإن العلم نور من إله، ځکه دا علم د الله تعالی یو نور دی. ونور الله لا يعطى لعاصي، ګناهګار ته الله تعالی دا خپل نور نه ورکوي. چې کله دې ګناهونه کول نو حافظه به دې کمزورې وي، ذهن به دې کمزورې وي. چې ذهن او حافظه دې تباه شوه نو علم خو آسان کار نه دی چې بیا به علم زده کړي، دا علم مسائل به زده کړي. نو صحابه چون کې پاکو، الله تعالی دا ذهنونه او دا حافظې ډېرې قوي ساتلې وي. نو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یوه ورځ وړاندې دی مبارکو تقریر شروع کا، او هغه تقریر کې دا الفاظ ویل ایها الناس، اے خلقو، اے صحابه کرامو، قد ظلکم شهر عظیم، راله پتا سو باندې او ډېره لویه میاشت، شهر مبارکن چې دا ډېره د برکت نه ډکه ده. برکت په عربی کې زیادت ته ویلی شي، زیته. نو ظاهرا هم پکې د رزقونو د نعمتونو پراخي ده. تاسو غریب غریب خلک سوچو کوي چې دسترخوان باندې روژه ماتي کې څه تیار شوي، همدا خلک یې بل ټیم بنوي بیا. او د باطن په اړه چې وګوري، وروستو بیانوي چې
نفل د فرض زینی سی یو فرض دا او یو فرض زینی سی د زیادت د اجر کړ چې هر یو عمل کې د اجر زیاتیږي نو دغه لوی برکت دی چې هر عمل کې د اجر په زیاتېدو باندې وي شهر فيه ليلة خير من الف شهر داسې میاشت دی کې یو شپه ده چې هغه د زر میاشتو د قبول شوي عبادت نه بهتره ده د زرو میاشتو نه بهتره رسول الله مبارک ډیر غیرتی دی لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته فاستبقوا الخيرات یو بل نه پنیکۍ کې مخکېواله کوي نو مسابقه امر دی نو رسول الله مبارک په د نورو پیغمبرانو سره په دې مقابله باندې و چې ورځ د قیامت کې زما امتیان جنت کې د هر پیغمبر نه زیات شنو دا ډېر ښه دا کوشش به ډېر زیات نو د دې لپاره به دعاګانې مغوښتي نو یو ورته دا پیغام ورکول شو چې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ستا امت کې چې څوک یې ونیکي کوي نو اجر ما سره د لسو نیکیو نو یو په دې ډېر زیات خوشحاله و چې زه مونځ یو کوي اجر د لسو دی مونځونه پنځه کوي اجر د 50 او روپۍ چې دی نو یوه خیرات کوي اجر د لسو میلاوي سلو کې 2.5 خیرات یو اجر د 15 میلاوي دا ډېر لوی دا فضل معامله دی امت سره الله تعالی د محبوب د خاطر وکړي او په دې ډېر خوشاله بیا به چې سوچو چې داغي عمرونه زیاتو 300 کاله 300 کاله نو ضرور منځونه په 50 پر شي روزي بم په باندې وي نور عبادت به مخلق عبادتونو کې تکړو نو د مبارک سره بدا غم چې بیا می دا امتیان چرته نور امتیانو نه کمزوري رانش دی بارکه به ډیره زیاته دعا کوله او د دې امت د دې کم عمر شکایت به الله تعالی ته کو چې الله زما امت ته د عمر کم ورکړي او هغه ته د عمرونو زیات ورکړي او دا ډیر فرق لري دا کالجان تعلیم یافته چې کله امتحان ته لاړ شي او 2 غنټې ټیم درکې او بل ځکه امتحان کې 15 غنټې ټیم درکې څومره ورته کالجان خوشاله نو دا خو دارالامتحان دی چاته چې ټیم ډیر ورکول شو نو هغه ته ګټه ده تر څو چې دی نیکوکاري بدکاره نه نو رسول الله مبارک بدا شکایت کو دا دعا به کوله چې الله دا امتیانو زما عمر کم دی نو دا هغه دعا د قبل دون بعد دی امت ته ليله القدر ورکړي چې دا 3 کال صدا پاسه کنه جوړیږي د بلوغ نه بعد چا باندې 50 کاله چا باندې 70 کاله چا باندې 40 کاله هغه دا میاش راځي او دا میاش یوازې اخیری لسو ته سوچ مکوئ ځکه زمونږ استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله او صحابو کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا فکر و نظر دی چې رمضان د ليله القدر په آخري شپو کې خاص نه دا امکان شته چې د رمضان اول شپه د ليله القدر دویمه د ليله القدر صرف دومره وایي چې اکثر دا په دې وروستۍ شپو کې راځي کله کله مخکو کې راشي منځنۍ کې راشي کله سر کې راشي اکثر په تاقو کې راځي کله کله په جفتو کې راشي داسې نور داسې معینه نه ده د بعضو دا نظر دی چې 20 شپه د ليله القدر ده خو د دې تعین او معلومیت نه دی شوی اکثر دا په 20 راشي درشته راشي بعضی احادیثو کې نبی اسلام نه صحابه ته پوښتنه کړې دي نو راوته خدای ورته شپه ورته خدا صحابه په خپلو کې سپنسره باندې جنگ راغی اختلاف وو هغه باندې د نبی اسلام طبيعت خفشه بس وی نه خینده دا هغه علم مصرف شو تاسو ول اختلاف جوړ کړ مرور شه صحابهونه وای نه خدا ورته صحابه شکایت کوي عرض کوي یا رسول الله نو کم شپدا وی دغه په سبعی باندې ما قتل چې ما سجده په خټو کې لگاوله مسجد نبوي خو سفرو هغه سیده نو صحابه عرض کوي چې سورې زم نوا سم نو مون حیران شو چې دا بسوي کم شپه بوي سهار مو چې قتل یو د مچانه کورې زراله
او باران شروع شو. دا د 20 شپه وه او سبعي مونځ چې رسول الله مبارک کو مسجد نبوي کې خټې وي، مانځنه چې راپورته شو په تندي باندې د خټو اثر او د دې نه مخکې ویلي چې ما وکتل چې یعنې وایي نه خوده چې دا شپه ده اختلاف د وجې نه، خو صرف دومره وه چې اشاره یې ورکړه چې ما سجده لګوله نو ما سجده په خټو کې ولګوله. صحابه فرمایي دا د 21 شپه وه. بعضې احادیثو کې 23 ښودلی شوي، ځکه دا کلونه مختلف راغلي دي، کله یو شپه کله بله کله. عوام داسې فکر لري یاره زه خو راپاڅېدم ما رڼا ونه لیده، ما خو ونه لیده چې په سجده پرته وه. هغه معنویات دي، هغه باطن دی، هغه ظاهري سترګې نشي کشف کولی. هغې مثال د کشف او د کرامت دی. نو هر سړي ته خو الله تعالی کرامت نه ورکوي که نه. فلانې ځای کې زړه ښځه وه هغې کتلې وه، زړه ښځه به پاکه ښځه وه، هغه به خاوند د کراماتو وه، هغې به د دې ونو سجده کتلې وي. دا ونې دا بوټي دا تسبیحات وي، ما ورته یې کله لکن لا تفقهون تسبیحهم. نص د قرآن دی ام من شیء الا یسبح بحمده، یو شی هم نشته مګر د الله حمد و ثنا وایي. دا کاڼی حمد و ثنا وایي، ما ورته یې نه اورو. بوټي حمد و ثنا وایي، ما ورته یې نه اورو. مرغۍ په خپله ژبه د الله ثنا وایي، موږ پرې نه پوهېږو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. چې الله تعالی چاته معجزه ورکړي، چاته کرامت ورکړي، هغې به پوهېږي. سلیمان علیہ السلام وی علمنا منطق الطیر، بیگا تاسو ته تلاوت د ختم کې تیر شو. علمنا منطق الطیر، مونږه کورنۍ د داود علیہ السلام ته د مرغانو د ژبې علم راکړی شوی دی. مرغان چې څه وایي مونږ پرې پوهېږو. خو دا د هغوی معجزه شوه که نه، نو مونږ خو د معجزو خاوندان نه یو. انکار به نه کوو، الله قادر دی چې یو بنده ته د مرغۍ د ژبې علم ورکړي، پیغمبرانو ته یې ورکړی دی. خو دا د هغوی معجزه وه. که یو ولي پرې پوه شه دا د هغه کرامت دی. دا شانتا سخرنا الجبال، ربی کریم فرمائی مونږ دا غرونه مسخر کړه داود علیہ السلام ته. یسبحن معه، دا غرونه دا کاڼي دا ونې دا به د داود علیہ السلام سره په شریکه ذکر کول، دا د هغه سره په ذکر به لګیاو. او دا غرونه حدیث مبارک کې راځي چې هر سحر او ماښام دا یو غر دی بل غر باندې آواز کوي، اے غره ستا په دې لمن باندې یا ستا په دې کاڼو په دې سر باندې د الله ذاکر تیر شوی دی. هغه ورته ما باندې نه دی تیر شوی دی، ور باندې فخر کوي الحمدلله زما د پاسه ذاکر تیر شوی دی. دا په خپلو کې غږیږي سره ذاکرینو ته دومره خوشحاله وي، خو موږ پرې نه پوهېږو. نو دا شان د ونو سجده لګول دا حقیقت دی، دا الله ته په سجده پرېوځي په دغه شپه یا نور شپې. خو زما او ستا دا سترګې قابلې د لیدو نه دي. نور به یوز دلته صحیح حدیثونه ثابته ده. یو کرت درود شریف څوک ووایي 10 رحمت نازلیږي. ټول درود شریف ووایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم وسلم. سونو خلق ناسیږي. صحیح حدیث دی یو درود سره 10 رحمت نازلیږي. تاسو په سونو خلقو درود وینو دا په زرګونو رحمتونه نازل شو. وم لید په سترګو باندې ښکاري درته نه ما ته ښکاري نه تاسو ته. چې څوک د کراماتو خاوند دی هغه به کتلي وي، څوک د کراماتو خاوند وي هغه به کتلي وي. دا رڼا په شکل د باران یا د رحمت یا د نور داسې وریږي یا چپې وهي، هغې ته ښکارېږي، داسې نه وي. انس رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک سره روان دی. مسجد نبوي کې صحابه کرامو لاسونه اوچت کړي دعا کوي په شریکه باندې. حضرت انس ته رسول الله مبارک فرمای هل ترى ما فی دیهم، د صحابه لاسونو کې چې کوم نور او رحمت وریږي ښکاری درته؟ او لا یا رسول الله ما ته نه ښکاري. رسول الله مبارک ورته فرمای ما ته ښکاری. ګوره نبی علیہ السلام ګوري هغه نه ګوري، هماغه نور دی رحمت دی وریږي. دی ورته سوال کوي یا رسول الله ما تم دعا وغواړه چې زه یې وګورم. وی رسول الله مبارک ګوتې راواخیستې زما د سترګو کې داسې ومږل، سی پې چوف کړل. ما ته یې اوس ورته وګوره، وی چې ما وکتل نو هغه نور چې ورېده او رحمت د هغه په لاسونو کې نو ما ته ښکارېده. خو دا اوس د ده کرامت شو، د رسول الله مبارک معجزه شوه. دا ظاهري سترګو کار بدل شو، په باطني سترګو باندې بدلی شو. رسول الله مبارک فرمایي ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، تاسو چې زمانه رستو ولاړ یئ او رکوع کوئ دا مانه پټه نه ده، دا ستاسو د مانځه دا ودرېدل او عاجزیانې دا په ما پټې نه دي. انی اراکم من خلفی،
زه ولاړ په دې اړخ یم خو شاته ماته تاسې ښکارېږئ. دا اوس د نبي علیه السلام نظر و چې شاته م لګېده. دا معجزه ده. زما او ستا دپاره شاته نظر نشته دی. ما خپل مخ آزاد کې موږ ګورو. دا د بخاري شریف حدیث دی. نو معززو لیلة القدر کې دې تلاش مه کوئ. ما سره اعتکاف ته یو صوفي ناستو، نو دا تاق شپې به چې راشي نو دی به وتو ننوتو ډېره. ما داسې ګمان راغی چې څه تکلیف ورته د خېټې پیدا شوی دی. ما پوښتنه ترې وکړه، ما نه وځي ننوځي ډېره. هغه راته ځان دغه وایي ناستې بره ګورم چې رڼا شته که نشته. مې دا رڼا ته نشي لیدی. وبه یې ګورې که الله د کراماتو خاوند کړې چېرته. اوس چې د کراماتو خاوند نه نو رڼا به څه وګورې؟ دا په دې سترګو نه لیدل کېږي که نه. نو دا ضروري نه ده. زنانه آواز اوري که تاسې اورئ چې تاسو د رڼا وګورئ. تسلي د انسان پې کېږي که چا اوري د ښه خبره ده، خو لکه عبادت ضروري دی. یو پکې د ماخوستن او د سهار جمع مه قضا کوئ، ځکه دې امت ته رسول الله مبارک ډېرې قیمتي نسخې ښودلې دي. وی د ماخوستن مونځ چې په جمع چا ادا که لکه نیمه شپه چې د په قیام تېره کړې وي، او د سبعي مونځ چې په جمع ادا که لکه ټوله شپه چې په قیام تېره کړې وي. نه ته چې اوس ماخوستن او سبعي جمع درنه قضا شي نو ټوله شپه خو الله ته نشي ودرېدی، ضرور به درنه کمزوریانې کېږي. او که د ماخوستن او سهار جمع دې پکې وکړه نو حکما د خدای په نزد باندې دا ټوله شپه ستا په قیام او په عبادت باندې شمار شوه. نو رمضان کې د سبعي جمع مه قضا کوئ. ډېر لټان شته دی، پیشنمې وشي او بیا اوده شي، یا مونځ کور کې ضرور کې اوده شي. دغه ډېر لټ او محروم سړی وي. هسې نه چې لیلة القدر پې راشي نو دا شپه د په عبادت شمار نه شوه که نه، ځکه د سحر جمع یې نه ده کړې پکې. او د شپې خپل وس کوئ چې ته ختم وي هغې ته ځئ، او د هغې نه بغیر تهجد پکې مه قضا کوئ. کوشش د دغه عباداتو نور تلاوتونه پکې کوئ. نو شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. چې څومره لاړ شوم دې ته به مو سترګې وي چې معامله ټوله د الله رب الجلال د فضل ده. که د الله فضل وشو نو 50 کالو کې را باندې به 40 کرته به لیلة القدر ته مونږ برابر کی. د ماخوستن او د سهار مونږ به رانه قضا نه کی، د شپې به په عبادت باندې مونږ ته دا شپه ښایسته شي. نو بیا به د بل پیغمبر امتي زمونږ مقام ته څنګه ورسېږي چې مونږ په یوه شپه د 3 کالو د عبادت اجر بیریا عبادت. همداسې خو عبادت به کم قبولي کم به نه یې کې خو ریاګانې دي او هغې کې کمزوریانې دي. او دا خو داسې ده چې دا یوه شپه دې د 3 کاله 4 میاشتو او 100 ورځې جوړېږي. قبول شوي عبادت هغه یو عملنامه کې ولیکلی شي. بیا به بل پیغمبر امتي دي امتیانو ته څنګه ورسېږي. خو غفلت او لټي دا په دې امت کې ډېره زیاته ده، ځکه دلته بازارونه ګرم وي نو دوی سره دکان غم نورم زیات شي. شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. دې کې داسې میاشت ده چې یوه شپه پکې د 1000 میاشتو نه هغه افضله ده. جعل الله صيامه فريضا. روژه د دې ورځو الله رب الجلال فرض ګرځولې ده. وقیام لیله تطوعا. او د شپې نوافل او تراویح دا الله رب الجلال نفل ګرځولې دي. فرضونه چې سیوا شي دا ټول نفل دي. سنتو تم تطوع نفل وي. نفل معنا ذاتی عبادت. د نفل مقصد څه شی وي؟ ځان د جهنم نه خلاصې نه په جنت کې مقامونه حاصلول. او د فرض مقصد ځان د جهنم نه خلاصول. فرض چې دیونه که جهنم دې ټکانه ده، که فرض دیو که جهنم نه خلاص شي. اوس دې سنت کړي کنه، نفل دې کړي کنه، تسبیحات او ذکر او سبحان الله الحمدلله دې ویلي کنه، کدی نه ده ویلي په جنت کې خو بدن نه چې فرض دې کړي، خو پوړی بدی نه وي، مقامونه بدی نه وي. که شیخی دی ور سره زیاته کول، تهجدونه دی کول، صلات ضحا دی کو، صلات اوابین دی کو، نو بیا به په جنت کې مقام اوچت وي. معراج په شپه جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک سره چې میلاو شو، نو رسول الله مبارک ته ابراهیم علیه السلام ناغه ورته وی وستا امت ته زما سلام وایا، او دوی ته وایا چې ان ارض الجنت قیعان، د جنت زمکا وچ ډاګ د سپیرا. نو که تاسو باغونه غواړئ او تاسو چې کم دینو زرغونه ولې غواړئ،
نو په سبحان الله او په الحمدلله او په ذکر او تسبیحات د دنیا نه خسته کوي. تاسو چې علماو نه اوري کله سبحان الله چې وی جنت کې ورته یو نشي کدا چې وی بنگله ورته جوړ شي دا ستا په دې کردار باندې ال تکروي شروع ده آداب جوړي. نو کتا تسبیحات زیات ویلی او ذکرونه دي کړي او عبادتونه په جنت کې مقامونه به حاصلي. من تقرب فيه بخصلة من الخير وأدى فريدا كان كمن أدى 70 فريدا فيما سواه. چاچی یو نیک کار پکې وکړ نفلی لکه د رمضان نه بهر چې فرض کړی وي. د دې فرق علماء څومره ویلي دي. زر مستحبات راغون کا دا د یو فرض زینس مونږ او تاسو دا سنتونه کو کنه ماسپخیم مونږ کو او دا 2 رکعات فرض کو دا نور سنت کو مونږه. دا سنت چې ماسپخیم کې 6 رکعات په عام ورځو تکي او 4 فرض کې د شپږو تا په زرو کې ضرب ورکا 6 رکعات او کنو دا 4 رکعات زیب دي چې کم فرض الله تعالی خپل یو مقام ورکړي. نو چې کله په دې میاشت کې سړی نفل کوي نو هغه اجر د فرض ملاوي. او فرض او د نفل دغه فرق دی چې د زر نوافل د یو فرض زینس او چا چې پکې فرض ادا ک نو کمن ادى 70 فریضه فيما سوا لکه او یا فرض چې په بل میاشت کې ادا کړی. څو سيزونه دي چې پاغي باندې اجر زیاتیږي. یو تینا رمضان شریف دی دا مون چې مونږ او تاسو کو دا په اویا چند قبليږي دا فرضي مونږ دا روزه په اویا چند دا نور فرض زکات ورکې پکې زیاتیږي اجر لري. کوشش دا وشي دې میاشت تر زکات میاشت راغونډ شي او سړی دې ته جوړ کینو خبره اجر پکې زیات. بل آسان اسیس چستا یو منز پی اویا چند ترسیگی مسواک دے او داسه کې مسواک وها یا مانځه ته مسواک وها نو دغه منز بستا په اویا چند باندې زیات قبليږي. صحیح حدیث پرې کې وارد دی. او بل چې دی پټکې دی د جمعې مون چې د پټکی سره ادا شي نو په اویا چند باندې دا منز قبليږي. دا سپینګيري کوشش د پټکو کوي نو کشران بټوپای پسر او چې تاسو سپینګیرو ټوپۍ په سر کړئ کشران مسلط سر ودري هغه تاسو نه تعلیم زده نو تاسو کوشش د پټکو په خخ کاري ور باندې کوم سپینګیري چې پټکې په سر کړي ډېر مزه ور سره کوي اواجر زیات ده. هو شهر الصبر دا صبر میاشت او صبر دا سیز دے ثوابه الجنہ دے ثواب جنت صابر تعالی جنت ورگئی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرین تعالی اجر بے حساب او بے انداز ورگئی. صبر څنګه دے او بنس کې خو صبر دی نفس خو غواړي خوراک غواړي مجامعات غواړي د روزي خلاف کارونه غواړي دا ټول نه ځان صبر کړي دی نه دا انتهایی د صبر میاشتا. سرکش نفس هم چې کم دی کې سر ډیټ کړي سن شي ویلې بس کمزور سړی مون بنه کوي نور عبادت بنه کوي رمضان با روزه بنی سي الله به په دې میاش کې نیک کی. وشهر المواسات دا یو بل سره د امداد میاشتا. شهر یزاد فی رزق المؤمن دا سی میاشت د کې د مؤمن روزي زیات شي. فمن افطر فی صائمن چا چې روزدار تر جماعت ورک کان مغفرۃ للذنوبه ټول گناهونه معاف شي واړه وعتق رقبتی من النار گردن د جهنم نخلاص شي وکانه له مثل اجر او دا هغه روزدار اجر د تم ملو شي من غیر ينقص من اجر شيء د اجر کمیږي پینا. نو دغه د یو بل گاونډی ته د یو صد لګلو چینی لګل روح افزا شربت لګل چې کوشش دا وی چې هغه په روزه ماته کې دا کوشش کوي په خپلو کې یو بل ته سو که زکات څوک ورکوي خو مالدارو ته ملېږي او که صدقات ورکوي نو مالدارو ته هم لېږي گاوند کې طالبانو ته لېږي د دې نیت باندې چې یاره دغه روح افزا سدي خو 150 روپۍ 150 روپۍ ریټ لري هغه تقریبا
یو کور 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې هغه استعمالوي نو دا د هغه روژه ماته ستا د خوا نه شي که نه. تیار شربت دې کړی وي ګاونډي کرولیږه رشته دار کرولیږه خپل خپلوانو کرولیږه پردو کرولیږه راوړه جومات ته چاته یې ورکه په لاره کې د کور نه روزه څوک به تېرېږي روره ودرېږه دا یو ګیلاس اوبه وڅښه روژه ماتې ټیم دی هغه ټوله ورځ تکلیف تېر کړی د هغه د روژې اجر ستا په عملنامه کې تا ته ولیکل شو د هغه اجر نه کمیږي او تا ته چې کوم دی د هغه اجر میلاویږي. دغه د یو بل سره د مواسات د کومکونو که صحیح زکاتونه دې مالدارانو ورکړل په علاقو کې به غریب پیدا نشي خو یو ځای بل ځای وړي د محلې د خلکو خیال نه ساتي د ګاونډ خیال نه ساتي پردي ځایونو ته فلاني ځای ته فلاني ځای ته هلته لیږي دا د دې فکر کمزوري وي. باید خپل ګاونډ دا مقدم شي خپلوان مقدم شي ګاونډیان مقدم شي هغې سره لاس واړولی شي. نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت باندې د دې میاشتې دا فضایل بیان کړي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي صحابه غریبو چې یاره ټول جماعت به موږ چاته څنګه ورکو یعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمره او شربة ماء او مسقة لبن. دغه ثواب الله تعالی ورکوي هغه چاته چې یو ګوټو به روژهدار ته ورکړي تش یو به ورکړي یا یوه کجوره ورته ورکړه او یا یې د شودو یو ګوټ ورته ورکړه څومره یې اسانه کړه. دغه د مواسات او د یو بل سره د ښېګڼو میاشت ده او د الله د رضا دپاره د یو بل سره د ښېګڼو ارادې وکوئ او د روژه ماتې کوششونه یو بل ته کوئ. خپلو بچو باندې هم چې کوئ نیت د اجر کوئ بچو ته یې راوړئ دا زما بیبي زما اولاد د دې په ما باندې فریضه ده نفقه خو دا نیت پکې کوئ چې دا روژه ماتې دوی پې کوي ما ته به پې الله اجر راکوي په هغې هم درته اجر میلاوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته فرمایي هغه داسې مریض و ډېر خفه وای مه خفه کېږه الله به ډېر عمر درکړي تا ته به خدای تعالی بیا باچایي ولایتونه درکړي مسلمانانو ته به ستا نه ډېرې نفع ورسېږي کافران به ستا په وجه ذلیل شي ډېره تسلي ورته ورکړه او ښېګڼې کوه دا کوه نو هغه ورته وایي یا رسول الله دې خپلې بیبي سره چې زه کومک کوم او روټۍ ورته راوړم دې کې ما ته اجر میلاویږي. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې اسې په ګپ کې راشي د خپلې بیبي سره د محبت د وجې نه نوڼۍ دې راواخېسته او بیبي ته دې د مینې نه په خوله کې ورکړه دې کې هم تا دپاره اجر میلاوي دا اجر دی خو نیت د اجر په کار دی چې هر کار په ارادې او په نیت د اجر باندې وشي. دا حدیث مبارک متول دی اوږد دی انشاءالله بل بیان کې به بیان کړی شي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا الله څومره حاضرین دي او څه قسمه ګناهونه ما او دوی نه شوي دي موږ ټولو ته یې معاف کړې. یا الله ته غفوري ته کریمي ته مهربانې او موږ ټولو لاسونه تا ته اوچت کړي دي. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ د روژې په خاطر د جمعې د پاکې ورځې په خاطر ته قوي ذات دی یا الله او موږ ضعفا یو او ته کریم او عفو یا الله موږ محتاج یو او یا الله ته په دې قادر یې چې موږ په دې ځمکه باندې ډوب کې دا ستا احسانات دي او یا الله ته موږ باندې ورحمېږي زموږ ګناهونه معاف کړي واړه ګناهونه یې که غټ وي پټ وي که ښکاره وي سهون وي که قصدن وي که عمدن وي که نسیانن وي یا الله ټول راته معاف کړي یا الله ټول راته معاف کړي یا الله زموږ نه راضي شي داسې راضي شي بیا ناراض مه شي یا الله که په څه خبره موږ نه خفه یې هغې باندې مو بخه او زموږ نه خوشحال شي یا الله خپل حبیب محمد مصطفی موږ نه راضي که که په څه خبره موږ نه خفه یې ته یې رانه راضي او خوشحال که د هغه او د ټولو شفاعتګرو په شفاعتونو کې زموږ نصیبې پیدا که حاضرین مجمع ته یا الله په نظر د رحمت سره وګوره ګناهونه ورته معاف که د رزق حلال روزي پراخه ورته ورکه حرام روزۍ نه یې زموږ سره وساته. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم.